को السلام प्रोग्राम سره حاضر یم تاسو په خدمت کې موږ په دې مسایلو باندې بحث کوو په یو دې مسلې چې هغه ډېره غټه مسله ده موږ حج عمره لزو حج عمره کوو او خو او شا کې موږ نه ګورو چې دې خلک هم موجود دي کوم د حج د عمره پنځه پیری او شپږ پیری عمره لاو په دې پیری حج لزو او دې په ځای باندې موږ د دې خلکو مدد وکړو چې کوم زمون په خاو شا کې دي او پیغمبر اسلام ارشاد دی چې لکه اتیا کول دی خو اتیا کول دی خو او اتیا کول دی خو او اتیا کول دی خو تاسو نو تاسو کی د ګاونډي په حواله سره تاسو نو تاسو کی آیا تاسو ګاونډي تګیو وګیو یا بیمارو تاسو داغو تاسو سره سونه طاقتو الله کړه سونه مالو سونه صاحب جیداد وای او تاسو داغه مدد وکړو او کوونه کو دا تاسو په کیږي تاسو دوم کی زمانه ووم کی نن زه راځي د دې یو انسان سره تاسو ملاقات وکم تاسو نوم دی بختیار رحمان او تاسو سو کالو چې دا بیماری ده دا پنځم کال دی اخ اول رکشه چلوله رکشې نه بعد بیا څه پیسې کالي مالیه خواجه قرضدار وګو تقریبا 1.5 لک روپۍ قرض کړي هلته بیا تقریبا 25 میاشتې وم بیا بیمار شوم بیا راغلم هغه 1.5 لک روپۍ قرض پاتې شو او بیا دا بله بیماري ولګېده اوس بیمار چې رالم دلته زما به د معدې دا غټ پیپ بند شوی و تقریبا 15 شپږ لک روپو پورې زما په اپریشن بیا دلته ولګېده بیا هم هغې ته بیا کوم معدې پیپ او کوم رسولی چې ونه هغې ته بیا دا بل مرض اټیک کړی و کینسر بیا هغه اپریشن چې مونږ وکړو نو بیا به د سینو کې مونږ علاج وکړو مونږ ته خو دا پته نه مونږ وایي زه چېرته معمولي کیس کوي جو ختم بشي هغه چې بیا وکړو هغې له مو قرضدار یو خپل خپلوان که نه چې څه کالي څه ګاونډي ته پته ده یوه رکشه لکه چې څه وځو پسې مونږ خرڅ کړو او یو ورور مې دی هغه بس خپله منډه تړلی هغه چې کم هغه تقریبا دا زما څلورم کورس دی چې ما وکړو په 4 کاله علاج شو او څونه خرچه پې لګه ستا څونه ولګېدې په دې باندې ستا سره چې یاره کم از کم د دې اپریشن نه بغیر تقریبا 20 لک روپۍ ولګېدې 20 لک روپۍ ولګېدې لکه باو به لګېدلې خو لکه دا 20 لک تش صرف د دې علاج په شا ډاکټران څه وایي نو ډاکټران وایي چې یاره د سینور هسپتال نه ما علاج کوو دغه نه شوکت نه هغوی دا ته چې کوم علاج کوې نه به ستا کار نه کېږي لکه دا کوم دننه چې تا ته کوم دغه دي نو په دې کې لکه په دې باندې ستا علاج نه کېږي تا له یا شوکت خان هم یا اسلام آباد هسپتال ته لاړ شه خو هلته لکه یو ټسټ په 100,000 روپۍ دی که نه لکه کم از کم زه د دې شوکت نه په غلا تلم اسلام آباد ته نو ما ته چې علاج کېږي بالکل کېږي او کم از کم ستا په یو کیمو باندې راځي د 1 لک نه والا او د 2 لک پورې صرف په یو کیمو خرچه راځي تا ته کم از کم خطه ورور ستا شی دی که کولی اوس په دې څونه خرچه راځي لکه ډاکټران څه وایي کم از کم دې باندې راځي د 20 نه والا 25 لک روپو پورې 20 نه والا 25 لک روپو پورې راځي او لکه دا 20-25 لک روپۍ چې تا ته میلاو شي لکه نو لکه ستا علاج به وشي بس ما له نه راکوي داخله کې یا د بل هسپتال ته مونږ په پیسو څه کوو پوه شي دا بوټي دی دا ټول بوټي دي په دې کې دا باندې لاس کې دا بوټي دی تاسو په لاس کې دغه تاسو په جوړې کنه دا بوټي دی دا په وجود کې تل دا بوټي دا ټول دې مکمل لاس په طرف نه ورته صحیح صحت کارت چې راکول کړی هغه را سره د باغ علاج نه کیږي صحت کارت خو راکړی دا معنا ما خو لکه صحت کارت خو اول مسله دا ده چې په هغې خو د دې مرض علاج نه کیږي د کینسر علاج پې نه کیږي هغه ګردو مردو اخوا دې ما باندې چې کوم درد لاړ شي نو خدای ته پته ده چې هغه نه په ملاست دی نه په ولاړ دی نه په ناست دی او نه په ملاست
په شان مې که سړی چې چرګ حلال کې پړکېږي نو زما دا مطلب دی چې پیسو ته زما ضرورت نشته خو یو سړی دی هسپتال ته پیسې داخلې کړي او یا دې ماله دلته دې راځي زما دا کاغذونه دې ویسي او هلته چې څومره دغه کېږي بس هغه دې وکړي ما ته وایي چې یاره هسپتال ته لاړ شه لکه د پیسو اپر مونږ چاته نه کوو چې مونږ له دې یا پیسې راکړي چې یاره مونږ یا کېږو د ځان سره دا او بس دا ده چې لکه په هاي هسپتال کې کول غواړي به دې کې نه کېږي یا به سینور کې او یا د ارنم هسپتال به دې کې نه کېږي یا پېښور کمپلیکس کې کېږي یا شوکت خانم کې د دې دوه هسپتالونو نه بغیر لکه ما ته کم از کم هیوي علاج پکار دی کم از کم 3-4 میاشتې نه هغه ډاکټر ما ته وایي چې دا خو لا معمولي کیس دی د دې نه هاي کیسونه وارېږي خو پیسې غواړي نو زما کم دا اعلی کسان چې دي کم دا سرکاري کسان چې دي کم دا ایم پی ګان مینګان چې دي کم دا وزیر اعلی چې زمونږ د سواتو والله سلیم الرحمن دی فضل حکیم دی بلې ټولو پسې خو مونږ وګرځېدو مونږ له په لاس رانه لوږي نور سعید پسې هم تلي وو زه ستاسو د میډیا په وسادت باندې دا خبره کوم که دوی چېرې دا د بیان دوی ته اورېدی کېږي چې وروڼه ټیک ته مونږ خو دا وټونه تاسو له درکړي خو د دې ذریعه مونږ نه دي درکړي د ټول نه دې محلې والا ته هم پته ده او د هر سړي ته پته ده چې زمونږ کوم خاندان چې دی ټول پی ټي آی له وټ ورکړی دی درکې زما د تره زوی دی لیونی هغه هم د پی ټي آی له وټ ورکړی زما چې اړه روډ دی هغه دلته شته دا ټول خلک یې پېژني هغه هم د پی ټي آی له وټ ورکړی کوم دوی چې کوم د خبرو کومې وعدې کولې که نه په هغوی کې دې قسم په خدای کې یو پوره کړي بس د دې ټولو پسې خو زه وګرځېدم نو خو لکه د ما ډه ستړی شو ما څه تقریبا دا 5 کال دی د 5 کالو پورې لکه دوی ما نه څوک دلته راغلی دی نه مشر نه کم د پارټۍ دغه خو زه کم دا کم مشران چې دي لکه مالداره کم کسان چې دي زه دوی ته وایم چې لکه تاسو خو هر انسان په الله مین دی پوه شي نو زما هم واړه واړه بچي دي نو زه ستاسو د پیسو مطالبه نه کوم خو مال هسپتال کم دغه چې دا خرچه هغه کار شو کې خادي نو هغوی ته زما دا اپیل دی چې ورور زما دا علاج وکړي او دغه زما الله چې شپه مې ورونی ورځ مې ورونی او تقریبا لکه ورځ دویمه درېیمه ورځ باندې زما تقریبا خوراک یا نه تقریبا د دې نه مخکې ما 15 ورځې بعد ما په خیال یو نړۍ ډوډۍ خوړلې ده او تکلیف راته دومره تکلیف چې د حد نه بهر چې دا خلک راته ټینګېدی نه شي څوک کور ته ځي څوک راته لار پرېږدي دا خبره ته ځکه کوم چې دلته د کم کسان چې دي لکه دوی به هم دا ریکارډینګ ګوري که نه چې هر سړي ته پته او نور په علاج چې دي نو شکر الحمدلله لکه په دې خپلې غریبۍ کې ما داسې علاج کړی دی چې زما د پلار شو زما د رونو شو دوی ځان لکه ګاڼه کړی دی کالي مې پکې خرڅ کړي دي دا ګاونډي مې دی د ته هم پته ده او د سعودي نه خو ما څه نه ور راوړی خو تقریبا 2.5 لکه قرضه را باندې هلتې پاتې وه او دا بیماري هم الله راوستې ده الله به یې ختمی دا نه وایو زه اوس هم الله پاک نه دا غواړم شکر الحمدلله زه په دې حال کې هم تهجد لپاسم نفل لپاسم خو لکه بیا په دې کې به الله بله ناراضی زمونږ نه دا نه وایو خو بس دې ما الله را خلکو ته دا وایي چې وروره غواړم چې وروره پیسو عادت نه وي خو زمونږ صرف دا علاج وکړي چې دا بیماري ختمه شي او دې بیماري ډېره وخت وشوه لکه نور مزید لکه ما نور کټ ته غورځولی یم او نور رحمان نمبر که تاسو په سکرین ګورئ دا ټول حاضرین سامعین نو په دې نمبر باندې د سره امداد کول غواړئ د علاج کول غواړئ نو په دې نمبر باندې سره رابطه وکړئ دا د رحمان نمبر دی تاسو نمبر په خپل ځواني مو وایي څه نمبر دی 0345 92 490 او دې ځای څه نوم دی رحمان آباد ګرو ډېری رحمان آباد یا دا نمبر 0345 92 490 د دې مالي څه نوم دی ګرو ډېری رحمان آباد خاص رحمان آباد بټۍ چوک او راځه چاچا کوټه یا